الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء او منکوحي د خزونا یعنی هغه ښځه چې هغه واده کړی شوي وي د هغې نکاح شوي وي د یو سړي سره نو هغه ښځې هم نورو سړو دپاره حرامې دي تر څو چې یوه ښځه د بل سړي په نکاح کې وي نو بل یو سړی د دغې ښځې سره نکاح نشي تړلی واده ورسره نشي کولی تر څو چې د خاوند د خپلې ښځې له طلاق نه یې ورکړی عدت نه یې تېره شوې یا دا سړی مړ شوی نه وي او عدت نه وي تېر شوی تر هغې پورې بل یو سړی دغې نکاح شوې ښځې سره نکاح نشي کولی واده نشي کولی نو الله تعالی فرمایي تاسو باندې حرامې کړی شوي دي هغه ښځې چې هغه د بل په نکاح کې وي الا مگر ما هغه ملکت ایمانکم چې مالکان شي خلافونه ستاسو د هغې یعنی تاسو د هغې مالکان شئ او ستاسو په قبضه کې راشي مثلا مجاهدین په یو ځای باندې حمله وکړي جهاد وکړي د کافرانو سره په دارالحرب کې او هلته د کافرانو ښځې بندیانې شي قیدیانې شي هغې هغه خپل ملک ته راولي نو دغه کمې بیبیانې چې دي د کافرانو او د هغې په نکاح کې دي اگر چې خاوندان ژوندي دي او دغه بیبیانې د مجاهدینو په قبضه کې رالي په حصه کې رالي نو بغیر د نکاح نه دغه بیبیانو سره جماع کول د دې مالکانو دپاره مجاهدینو دپاره چې په قبضه کې چې راغلي وي کوم مجاهد په قبضه کې هغه سره جماع کولی شي کوروالی کولی شي کتاب الله پرس کړي دي الله تعالی دغه احکامات دا حکمونه علیکم په تاسو باندې دا د الله تعالی طرف نه مقرر شوي احکامات دي او حل لکم او حلال کړی شوي دي تاسو لره ما هغه ښځې وراء ذلکم چې ما سوا د دې نه دي علاوه د دې نه دي دې نه علاوه څومره هم ښځې مخکې چې کوم محرمات تیر شول دې نه مخکې څلورمه سپارې اخري رکو کې هم الله تعالی ذکر کړی دی هغه ښځو چې کومو ښځو سره نکاح کول حرام دي دلته هم الله تعالی دا آیه کې د یو ښځې ذکر وکړو چې د بل په نکاح کې وي سره نکاح کول حرام دي الله تعالی فرمایي دې ښځو نه علاوه چې څومره ښځې دي هغې سره تاسو نکاح کولی شئ خو شرط پکې دا دی ان تبتغو چې تاسو طلب کوئ باموالکم په خپلو مالونو سره یعنی په مهرونو سره د هغې طلب وکئ ایجاب و قبول وکئ هغې وغواړئ او هغې تاسو ته اقرار وکړي محسنینا چې تاسو ساتونکي یئ په خپل ایمان لره په دې نکاح سره غیر مصافحین نه یې زنا کوونکي بدکاري کوونکي یعنې ستاسو خواهش او ستاسو مطلب او ستاسو اراده هغه ځان د زنا نه بچ کول وي دا نه چې څه مودې دپاره به سره نکاح وکئ او بیا هغې له طلاق ورکوئ دین معلومه شوه چې نکاح متعي چې یو وخت پورې یو سړی نکاح کې د ښځې سره بیا ول طلاق ورکوي داسې کول ناجایز دي حرام دي فما استمتعتم پس څوک چې فایده والي ستاسو نه به په دې بیبي سره په دې ښځې سره منهن د دغ کې تېره شوو حلاله شوو ښځو نه فآتوهن پس ورکئ تاسو دی لره اجورهن مهرونه د دوی فریضة مقرر شوي چې کوم مهر مقرر شوی دی هغه مهر خپلې بیبي له ورکئ د هغې حق دی په تاسو باندې نو چې کله یو سړی نکاح وکړي مهر مقرر وي او دې نه خپلې ښځې سره جماع کوروالی وکړي نو بیا د خپلې ښځې له به دا مهر خامخا ورکوي پوره مهر که چېرې ښځه د مهر نه د خپل خاوند ته څه معاف کوي نو معاف کولی شي مثلا 1000 روپۍ مهر دی او دا ښځه د خپل خاوند ته وایي چې خیر 500 ما معاف کړي نو 500 به دا خاوند ورکوي بیا یا دا ښځه خاوند په خپل منځ کې راضي شو او دا خاوند ورته وایي چې مهر خو 1000 روپۍ دی خو تاله 1500 درکومه بیا هم جایز دی خو که چېرې ښځه راضي نه وه خوشحاله نه وه بیا به دا خاوند د خپلې ښځې له پوره مهر ورکوي که چېرې ور نه کړو دی ګناهګار دی تر دې پورې کتابونه لیکلي دي که چېرې یو سړی مړ شو د هغه نه مال پاتې شو او د خپلې ښځې له مهر نه و ورکړی
نو دا مهر په قرض کې حسابولی شي. ټول اول بړومبی د مال نه د ښځې مهر ورکولی شي. ولا جناح علیکم او نشته د ګناه په تاسو باندې فیما په هغه څه کې تراضیتم به چې تاسو راضي شئ به په هغې سره، تاسو په هغې باندې خوشحاله شئ، تاسو په هغې باندې رضامندي اختیار کړئ. من بعد الفریضه وروسته د مقرر شوي مهر نه، مهر مقرر شوی دی او د هغې نه وروسته تاسو په هغې باندې د بل سره رضا اختیار کړه، راضي شوئ، خوشحاله شوئ، یا مهر کم کو یا مهر سیوا کو، نو هیڅ ګناه نشته. ان الله بشک الله تعالی کان دی علیما عالم دی، حکیما حکمت والا دی. ومن لم یستطع منکم ومن لم یستطع او څوک چې طاقت نه لري منکم ستاسو نه طولا لجهته د مالدارۍ، لجهته د پراخۍ، مال به سره نه وي، دولت به سره نه وي، چې دی یو ازادې اصلي ښځې سره نکاح وکړي، نو بیا دی د خیر یو وینځ سره نکاح وکړي که چېرې دی ځان د ګناه نه بچ کولی نه شي، په ځان یې یره وي. مثلا یو سړی دی او هغه طاقت نشته د به ازادې ښځې د اصلي ښځې سره د نکاح کولو، د هغې د نفقې، د هغې د خرچې د هغه طاقت نشته، بیا د وینځ سره نکاح وکړي، که چېرې دی د دې اړو کې یره وي چې زه به د ګناه نه بچ نه شم، په زنا کې به اخته شم، بدکاره کې به اخته شم، بس د نکاح وکړي د وینځ سره، د وینځ هغه خرچه مرچه هم لږه کمه وي او مهر هم کم وي، ناسانه به شي ورته. الله تعالی فرمایي ومن لم یستطع څوک چې طاقت نه لري منکم ستاسو نه طولا له جهته د پراخۍ ان ینکح المحصنات چې دی نکاح وکړي د ازادې اصلي ښځې سره المؤمنات چې مؤمنه وي، نو فمما پس د هغې نه ملکت ایمانکم چې مالکان شوي وي ښي لاسونه ستاسو من فتیاتکم د وینځو ستاسو نه المؤمنات چې مؤمنې وي، یعنی دی واده کوي دی به د مؤمنې وینځې سره واده کوي. نو دې وجې نه ائمه ثلاثه فرمایي چې وینځه که چېرې یو سړی به سره نکاح کوي مسلمان سړی، نو هغه مسلمانه وي، دا مسلمان پکې شرط دی، اسلام پکې شرط دی. موږ امام صاحب فرمایي چې وینځې سره که چېرې یو سړی نکاح کوي نو اسلام دا پکې مستحب دی، که چېرې مسلمانه نه وي نو اهل کتابه وي بیا ورسره هم نکاح کولی شي. نو امام صاحب په نیز باندې اسلام پکې مستحب دی، که چېرې مؤمنه وي نو ښه خبره ده، او که چېرې مؤمنه نه وي اهل کتابه وي بیا ورسره نکاح کولی شي. او نور ائمه ثلاثه فرمایي چې نه، ایمان پکې خامخا شرط دی، که مؤمنه نه وه بیا ورسره نکاح کول ناجایز دي. به هر حال الله تعالی فرمایي که چېرې یو سړی د نکاح طاقت نه لري د ازادې او اصلي ښځې سره، نو بس دی د وینځ سره نکاح وکړي. والله والله تعالی اعلم عالم دی بایمانکم ستاسو په ایمان باندې، بعضکم بعض ستاسو نه من بعض د بعضو نه دي، ان تاسو د یو بل نه پیدا یئ، مطلب ټول د آدم علیه السلام اولاد یئ، څوک پکې پلار دی، څوک پکې زوی دی، څوک پکې نوسی دی، تاسو پسې راځئ. نو فانکحوهن پس تاسو په نکاح باندې واخلئ دغه بیبیانې، ان دغه وینځئ باذن اهلهن په اذن او په حکم د مالکانو د هغې، یعنې دغه وینځه چې چا په قبضه کې ده، ملکیت کې ده، هغه اجازت وغواړئ، هغه اجازت درته وکړي، بس ته ورسره نکاح وکړه. وآتوهن او تاسو ورکړئ دې وینځو ته، خپلو بیبیانو ته اجورهن مهرونه د هغوی بالمعروف په ښې طریقې سره د رواج مطابق چې کوم مهر ورکړی شي هغه ورکړئ. محصنات چې ساتونکي وي دغه ښځې ځان بچ کوونکي وي، غیر مصافحات نه وي زنا کوونکي بدکاري کوونکي، ولا متخذات او نه وي نیسونکي اخدان پټو یارانو لره، ان دغه وینځې چې دی به ځان په دې نکاح سره وساتي د زنا نه بدکارۍ نه او بل چا سره پټې یارانې هم نه کوي. فاذا احصنا بس هر کله چې دا واده کړی شي، ان دا واده شوه، دا یو وینځه د هغې نکاح وشوه، فان اتینا پس که چېرې دوی راتلل وکړل فاحشة بدکارۍ ته، زنا یې وکړه، بدکاري وکړه، نو فعلیهن بس په دوی باندې نصف
د هغې سزا دی علی المحصنات چې په آزادو اصلو ښځو باندې دی من العذاب د عذاب نه، یعنی کوم سزا چې یو آزادې اصلي ښځې له ورکولی شي چې کله هغه بدکاري وکړي، د هغې سزا نیمه هغه به وینځې له ورکولی شي که چېرې وینځه بدکاري وکړي. نو آزاده اصلي ښځه چې کله بدکاري وکړي او واده شوي وي نو د هغې سزا ده سنګسارول، او که چېرې هغه واده نه وي بیا د هغې سزا سل دورې دي. نو چونکې هغه وینځه هغه خو سنګسارولو کې خو بیا نیمه نه راځي، د دې وجې نه که چېرې دا واده وي او که واده نه وي دواړو صورتونو کې دې دپاره 50 دورې دي، 50 دورې به ول ورکولی شي، کوړې به ول ورکولی شي که چېرې دې بدکاري وکړه. ذالک دا حکم چې دی یعنی د وینځې سره نکاح کول لمن دپاره د هغه چا دی خشیه لعنته چې یېرېږي د ګناه نه. یو سړی د دې خبرې نه یېرېږي چې زه په زنا کې اخته شم، بدکارۍ کې اخته شم، نو بیا د خیر د دې وینځې سره نکاح وکړي منکم ستاسو نه. وان تصبروا او که چېرې تاسو صبر وکئ، ان تاسو د وینځو سره نکاح ونه کوئ نو خیر لکم بهتر دی تاسو لره، دا به ډېره بهتره وي، ډېره غوره وي، ځکه چې بیا که کوم وړوکي پیدا کېږي هغه به بیا غلام وي، هغه به هم د بل په قبضه کې وي. د دې وجې نه بهتره دا ده چې سړی واده کوي چې ازادې اصلي ښځې سره وکړي، او که چېرې ډېر صبر دی نه شي بیا دې خیر دی وینځې سره واده وکړي، نکاح وکړي. والله الله تعالی غفور بخونکی دی، رحیم رحم کوونکی دی. یرید الله اراده لري الله لیبین لکم چې بیان کی تاسو ته شرعي احکامات، ویهدیکم او اخی تاسو ته سنن الذین لاره د هغه کسانو من قبلکم چې مخکې ستاسو نه وو، ویتوب علیکم او رجوع کی په تاسو باندې په خپل رحمت سره. والله الله تعالی علیم عالم دی، حکیم حکمت والا دی. یعنی الله تعالی چې مخکې کوم احکامات بیان کړل شرعي احکامات چې په هغې کې د کومو زنانو سره نکاح کول حرام، کومو سره حلالو، د هغې د مهر متعلق چې کوم احکامات بیان شو، الله تعالی فرمایي په دې باندې عمل وکئ. دا شرعي احکامات دي تاسو ته بیان شوي دي، او د دې لپاره چې مخکیني کوم پیغمبران تېر شوي دي، کوم خلک تېر شوي دي، هغې به لاره باندې تاسو روان شئ او نیغه لار هغه عمومي او تاسو باندې الله تعالی خپل رحمت نازل کړي. والله الله تعالی یرید اراده لري ان یتوب علیکم دا چې رجوع کی په تاسو باندې په خپل رحمت سره. ویرید الذین او اراده لري هغه کسان یتبعون چې هغې تابعداري کوي الشهوات د زړه د خواهشاتو، ان تمیلو دا چې تاسو وګرځئ واړئ میلا عظیما په اړولو ګرځولو لویو سره. ان چې کوم خلک هغې د زړه د خواهشاتو تابعداري کوي او د الله تعالی نه فرماني کوي، د هغې ارادې خطرناکې دي، هغې به تاسو د الله تعالی دین نه اړئ. یرید الله اراده لري الله تعالی ان یخفف دا چې سپک کي عنکم ستاسو نه بوج ستاسو د ګناهونو، یعنې ستاسو کوم ګناهونه دي د هغې بوج ستاسو نه سپک کي او تاسو ته بخښنه وکړي. وخلق الانسان او پیدا کړی شوی د انسان ضعیفه کمزورې، انسان ډېر عاجز دی، کمزوری دی، د نه ګناهونه کېږي. نو الله تعالی په خپل رحمت سره دې انسان ته د بخښنې د بخشش موقع ورکوي چې دی الله تعالی ته توبه وباسي او الله تعالی یې وبخي. یا ایها الذین آمنو ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی، لا تأکلوا تاسو مخورئ اموالکم مالونه ستاسو بینکم په خپل میاس کې بالباطل په ناروا سره، په ناجایز طریقې سره، یعنی په سودو او غلادو کې او جوارۍ سره مخورئ د یو بل نه، الا مگر ان تکون دا چې وي تجارت عن تراض پر رضامندیا سره منکم ستاسو نه.
که تجارت وي هغه صلح رسول وي بیا په هغې کې که تر تاسو ګټه وکوئ د هغې خوړل تاسو له جایز دي حلال دي خو دوکه مه کوئ یو بل سره ولا تقتلوا انفسکم او تاسو مه وژنئ ځانونه خپل یعنې رونه خپل یو بل مه وژنئ دا ټول مسلمانان رونه دي یو مسلمان له نه دي پکار چې بل مسلمان باندې هغه ګزار وکړي ناجایز طریقې سره هغه ووژني ان الله بشک الله تعالی کان دی بكم په تاسو باندې رحیما رحم کوونکی نو تاسو په یو بل باندې رحم کوئ ومن يفعل او چا چې وکړو ذلک دا کار یعنې ته کومو کارونه انسان منع کړی شو او ته بیا هم دغه کارونه وکړل عدوانا په زیاتي سره وظلما په ظلم سره فسوف نصلیه زر ده چې موږ به دې داخل کو نارن اور ته وکان ذلک او دا کار ان دا اور ته داخلول علی الله په الله باندې یسیر آسان دی یعنې جهنم ته داخلول جهنم ته غزارل الله ته هیڅ ګران نه دي چې دا ټول انسانان جهنم ته غزار کړي هم د الله نه څوک تپوس نشي کولی او که ټول انسانان الله جنت ته داخل کړي هم د الله نه څوک تپوس نشي کولی ان تجتنبوا که چېرې تاسو ځان بچ کوئ کبائر د لویو ما هغه ګناهونو نه تنهون عنه تاسو منع کولی شي د هغې نه نکفر نو لر به کوونږه عنکم ستاسو نه سیئاتکم واړو ګناهونه ستاسو وندخلکم او داخل به کو تاسو مدخلا په ځای د داخلېدو کریمه عزتمن سره یعنی تاسو به جنت ته داخل شو هغه ځای د عزت دی د اکرام دی ولا تتمنوا او تاسو تمنا مه کوئ ما د هغه څیز فضل الله ته فضیلت ورکړلی الله تعالی به په هغې سره بعضکم بعض ستاسو ته علی بعض په بعض نورو باندې یعنی تاسو حسد مه کوئ په هغه څیز باندې چې الله تعالی چاله ورکړی وي او تاسو د هغې د زوال تمنا کوئ چې الله تعالی دا څه نه واخلي مالې راکړي داسې مه کوئ دا خو د الله ورکړه ده چاله څومره ورکوي او چاله څومره ورکوي دې وجې نه انسان له پکار دی چې دی د الله نه د هغه د فضل سوال کوي او د بل انسان د نعمت د زوال سوال نه کوي للرجال د پاره د سړو نصیب حصه ده مما په سم ته عمل اکتسبو چې دی کسب کړی دی وللنساء او د پاره د ښځو نصیب حصه ده مما په سم ته عمل اکتسبنا چې دی کړی دی دی کسب کړی دی یعنی که سړي دي او که ښځې دي دوی ته به د خپلو اعمالونو پوره پوره بدله میلاویږي واسأل الله او سوال کوي د الله نه من فضله د فضل د هغه ان الله بشک الله تعالی کان دی بكل شيء په هر یو څیز باندې علیم عالم ولکل جعلنا او د پار د هر یو تن جعلنا موږ رزولی دي موالیه وارثان مما د هغه مال نه ترک الوالدان چې پرېښودي وي مور او پلار والاقربون او خپلوانو یعنی چې کله یو انسان مړ شي د هغې دپاره خپل وارثان دي او وارثانو ته خپله حصه میلاویږي والذین هغه کسان عقدت ایمانکم تړلی شوي دي قسمونه ستاسو فآتوهم پس ورکئ هغې ته نصیبهم حصه د هغوی ان الله بشک الله کان دی علی کل شیء په هر یو څیز باندې شهیده ګواه یعنی کله چې صحابه کرامو مدینې منورې ته هجرت وکړو نو ډېر پکې داسې و چې د هغې کور کلی خپل خپلوان مکه مکرمه کې پاتې شو نو نبي علیه صلات وسلام په مدینه منوره کې د یو مهاجر او د یو انصاري وروري جوړه کړه چې په هغې ورورولۍ کې انصارو قرباني ورکړه هغې خپل کورونه خپل جیداد هغه د مهاجرینو سره نیم کو او یو بل نه بیا میراث وړو کله چې ټول مسلمانان شول نو الله تعالی حکم راولېږو چې میراث تا د وارثانو حق دی او چې کوم د خولي وروڼه دي هغوی به یو بل نه میراث نه وړي نو په دې سره الله تعالی د هغې حکم ذکر وکړو چې میراث تا د وارثانو حق دی او بل هغه کسان چې کومو کسانو سره ستاسو معاهده شوې ده هغوی ته هم خپل حق ورکوئ او هغې د خپل حق محرومه کوئ الرجال سړي چې دي قوامونه
نگرانان دي محافظان دي علی النساء په ښځو باندې بما فضل الله په سبب د هغه څه چې فضیلت ورکړلی الله تعالی بعضهم بعضې د دوی ته یعنې سړو ته علی بعض په بعضو باندې یعنې په ښځو باندې الله تعالی فضیلت ورکړی دی سړو ته ځکه چې سړي ډېر کارونه داسې دي چې هغې کولی شي او ښځې هغه نشي کولی مثلا اذان کول شو اقامت کول شو او دارنګې جماعت کول امامت د جمعې موضوع خطبه د اخترونو منځونه او دارنګې امارت خلافت نبوت وحي جهاد کول دا ټول داسې څیزونه دي چې په دې کې نارینه یعنې سړي مخکې وي دا سړي کوي دا ښځې نشي کولی د دې وجه نه الله تعالی سړو ته په ښځو باندې فضیلت ورکړی دی وبما او په سبب د هغه څه انفقو چې خرج کوي دا سړي من اموالهم د خپلو مالونو نه په دوی باندې سړي لګیا وي مزدورۍ کوي او ښځې د کور خدمت کوي نو دا سړي د خپل مالونه په د خپلو ښځو باندې لګوي فالصالحات بس نیکې ښځې قانتات تابعداري وي اطاعت کوونکې وي حافظات حفاظت کوونکې وي للغیب په غیابت کې یعنې چې کله خاوند موجود نه وي بما حفظ الله په ساتنې د الله سره یعنی دی د خاوند په غیر موجودګۍ کې د خاوند د مال د هغه د بچو او د ځان او د خاوند د عزت خیال ساتي د هغې حفاظت کوي واللاتی او هغه ښځې تخافونه چې تاسو یریږئ نشوزهن د هغې د نافرمانۍ نه فعظوهن پس نصیحت وکئ هغې ته وهجروهن او پرېږدئ هغې لره فی المضاجع په ځای د ډډې لګولو کې وضربوهن او ووهئ هغې لره دلته دې آیت کې الله تعالی د نافرمانې ښځې احکامات بیانوي درې قسمه احکامات الله تعالی بیان کړي دي چې کله یو ښځه نافرمانه شي د خپل خاوند خبره نه مني نو اول نمبر کې هغې ته نصیحت کول دي فعظوهن که نصیحت باندې عمل وکړو نو بیا ورته نور څه مه وایي او که چېرې نصیحت باندې عمل ونه کړو نو بیا چې کوم بستره کې ورسره خاوند اوده کېږي په کوم کټ ورسره خاوند اوده کېږي هغه کټ دې خاوند پرېږدي بل کټ ته دې منتقل شي یو ځای د ورسره نه سملي بیا که چېرې په دې خبره باندې هم پوهه نه شوه او د خاوند تابعداري شروع نه کړه او د خاوند نافرماني کوله بیا ووهئ خو داسې اوزار به ورکوئ چې په هغې باندې چاپ جوړ نه شي داغ پرې جوړ نه شي هډوکو ته نقصان ونه رسي څرمنې ونه شلېږي په داسې ځای به اوزار ورکوئ چې هغه دا قسمه نقصانات ونه شي نو که چېرې د وهلو نه وروستو بیا هغې تابعداري وکړه نو بیا تاسو په هغې باندې بله لال مه رټوئ هغې له بیا نور تکلیف مه ورکوئ فإن اطعنکم نو دا خبره یا ساتل چې ښځې ته لومبۍ نصیحت کول دي که نصیحت باندې ښځه شوه نو بیا دویم نمبر کې هغې ته نور تکلیف مه ورکوئ او که ښځه نه شوه نو په دویم نمبر کې بیا هغې سره خپل کټ خپله بستره جدا کوئ که چېرې په هغې سره هم ښځه نه شوه بیا په دریم نمبر کې وهل دي داسې نه کول چې هغې لوند کې خبره وکړه خاوند باندې بده ولګېد نو بس خاوند ډنګې ته لاس کړل خاوند وله سر مات کړه نه دا ظلم دی زیاتې دی معمولي خبرو باندې ډنګې ته لښتې ته صوباړې ته نه لاس کول بلکې بې نصیحت کول نه وروستو بیا هغې سره خپله بستره جدا کول او د هغه نه وروستو بیا وهل کول دي ښه فإن اطعنکم پس که چېرې دی تابعداري وکړه ستاسو دې ښځو ستاسو تابعداري وکړه فلا تبغو پس تاسو مه لټوئ علیهن په دې ښځو باندې سبیله بله لار بیا نور تکلیف ورله مه ورکوئ ان الله بېشک الله تعالی کان دی علیا اوچت لوړ شان والا کبیره ډېر لوی دی وإن خفتم او که چېرې تاسو یریږئ یعنی که چېرې دا ښځه په والو باندې هم نه سمیږي نو بیا پکار دي چې د دې ښځې او د دې سړي خاندان والا کې یو درېمګړی سړی مخې ته شي او د دې فیصله وکړي د دې نسکروغه وکړي ځکه بعض اوقات ښځه خاوند په خپله باندې فیصله نشي کولی په خپله جوړ نشي راوستی نو بیا پکار چې د هغې خاندان رامخې ته شي رامنځته شي او د دې نسکروغه فیصله وکړي وإن خفتم او که چېرې تاسو یریږئ شقاقه د مخالفت د جګړې
بینهما په منځ د دواړو کې د ښځې د خاوند کې فبعثو بس مقرر کړي حکما یو درېمګړی من اهله د اهل د خاوند نه د خاندان د خاوند نه وحکما او یو درېمګړی من اهله د خاندان د ښځې نه ان یریدا کچره اراده لري دا دواړه د ښځه او خاوند اصلاحا د اصلاح د روغې نو یوفق الله موافقت براولي الله تعالی جوړ براولي الله تعالی بینهما په منځ د دواړو کې ان الله بشک الله تعالی کان دی علیما عالم دی خبیره خبردار دی واعبدوا الله او عبادت کوي د الله ولا تشركوا به شيئا او مشرک وي دی الله سره سیز وبالوالدین او د مور او پلار سره احسانا احسان کوي وبذي القربى او دو خپلوانو سره احسان کوي والیتام د یتیمانانو سره والمساکین او د مسکینانو سره هم تاسو احسان کوي والجار ذي القربى او دو نزدې گاونډي سره هم احسان کوي والجار الجنوب او د لرې گاونډي سره هم احسان کوي والصاحب بالجنب او د ملګري د اړخ سره یعنی چې په سفر کې تاسو سره په سیټ باندې ناشته یا چې شاګرد دی یا چې مرید دی یا استاد دی دا ټول دا په صاحب بالجنب کې راځي ومن السبيل او خسلوک کوي احسان کوي د مسافر سره وما او د هغه خلکو سره ملکت چې مالکان شوي دي ایمانکم خلاصون استاسو استاسو غلامان استاسو وینځي ان الله بشک الله تعالی لا يحب نخخي من اغسو کان چوي مختالا کبرجن فخورا فخر کوونکی الذين آکسان دي دا کبرجن او فخر کوونکی یبخلون چاہی بخل کئی یؤمرون الناس او خلق ته حکم کئی بالبخل د بخل یهودیان ته مراد دي چې ګوره یهودیان چې دي په خپل باندې هم د الله په لار کې مال نه خرج کوي نور خلق ته هم وایي چې په دې مسلمانانو باندې مال ما خرج کوي ويكتمون ودي پټوي ما هغه حکم هغه احکامات هغه آیتونه آتاهم الله چې الله ورکړي دی ته من فضله د خپل فضل نه یا خو دلته کې د مانه مراد احکامات دي تورات هغه آیتونه دي او یا دلته مانه مراد مال دی چې الله دې لکه مال ورکړي دی د خپل فضل نه هغه دی پټي او دی نه خرج کوي خزانه کوي واعتدنا او مونږ تیار کړی دی للکافرین لپاره د کافرانو عذابا مهینا عذاب سپکونکی والذین واکسان ينفقون چې خرج کوي اموالهم مالونه خپل رئاء الناس د پاره د خودنې د خلکو ریا کوي چې خلک او تخسړې وي ولا يؤمنون او دی ایمان نه لري بالله په الله باندې ولا باليوم الاخر او نه پرز د آخرت باندې ومن يكون الشيطان ومن او اغسو يكون الشيطان چې شیطان له داغه د پاره قرینا دوست فساء قرینا پس بد دی دا دوست دا ملګری دا شیطان چې جادو شو ملګری شو بیا خو شیطان ډیر بد ملګری دی شیطان مو ته غلط لار ښیي وماذا علیهم او څه نقصان به شوی په دوی باندې په دې یهودیانو باندې د دې به څه نقصان شوی لو آمنو که چېرې دوی ایمان راوړی وي بالله په الله تعالی باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې وانفقوا او دوی خرج کړی وي مما د هغې مال نه رزقهم الله چې ورکړل دوی ته الله تعالی وکان الله او دی الله تعالی بهم په دوی باندې علیما عالم دی ان الله بشک الله تعالی لا یظلم ظلم نگی مثقال ذره په اندازه د یو ذرې الله تعالی د یو ذرې په اندازه باندې هم په خپلو بندګانو باندې ظلم نه کوي وان تکو او کچرې وي حسنة وړه نیکي یوه نیکي یضاعفها دو جنبه کې هغې لره الله کچرې انسان د زړه د اخلاص یو نیکي وکړي یو کجور ورکړي د الله په لار کې الله تعالی هغه بړاوي زیاتوي تر دې چې د غر عمره ثواب ول الله ورکړي په یو کجوره باندې ویؤتي او راتلل کوي الله تعالی من لدنه د خپل جانب نه دغه نیکۍ سره اجرا عظیما په اجر لوی سره ان الله په ډېر غټ اجر ورکوي
فكيف اذا جئنا فسرنګ حال بوي اذا جئنا چې کله منګه راولو من كل امه هر یو امتنا بشهید یو گوا الله تعالی به هر امتنا یو گوا رامخته کی او غیب په خپل امت باندې گواهی کوي مثلا پیغمبران دي په خپل امت باندې گواهی کوي چې الله تعالی موږ ته حکمونه دي خلکو ته رسول دي وجئنا ومن براولو بك تعالی را پیغمبر علیہ السلام علی هؤلاء بدی امت باندې بدی خلکو باندې شهیدا گوا تبم پیغمبر علیہ السلام باندې خپل امت باندې گواهی ورکړي چې دې ستا خبره منلې وه او کني ومنلې یومئذ داسې ورځ ده په دغه ورځ باندې یود الذین تمنا بکې هغه کسان ارزو بکې هغه کسان کفرو چې کافران شوي دي کافران دي وعصوا الرسول او نافرمانی کړله د رسول علیه السلام لو تسوا اوس ارزو بکې دا ارزو بکې لو تسوا بهم الارض کاش که چې برابر کړی شي بهم په دوی باندې الارض ځمکه هندي باندې ځمکه همواره کړی شي او د ځمکې لاندې بس ختم کړی شي ولا یکتمون الله او دی به نه پټوي یا به نشي پټولی د الله نه حدیثا یوه خبره دغه ټیم الله تعالی هر څه دوی مخې ته وړاندې کېږدي چې دا ستاسو اعمال دي ستاسو هغه کارونه دي یا ایها الذین آمنو په دې آیت کې الله تعالی یو حکم بیانوي چې تاسو په حالت د نشه کې یا په حالت د جنابت کې مونځ ته مه نږدې کېږئ داسې کار شوی و چې کله شراب حرام نه و شراب حلالو نو یو صحابي روټۍ کړې وه کله چې نور صحابه راغونډ شو هغې هغه روټۍ وخوړه او بیا د شرابو جام ګرځېده د شرابو څښلو لپاره هغې کله شراب وڅښل او بیا د مونځ ټیم و د ماښام مونځ ته ودرېدل نو په هغې کې یو صحابي چې کله امامتي کوله مونځ یې کاوه نو قل یا الکافرون صورت پکې شروع کړو په هغې کې دې آیت ته چې کله ورسېدو لا اعبد ما تعبدون ته نو لا اعبدو پسې اعبدو ما تعبدون ولوستو چونکې په دې سره معنا ډېره خرابه شوه معنا داسې شوه چې ای کافرانو موږ دا خدایانو عبادت کوو جو کومو خدایانو چې تاسو عبادت کوئ نو نعوذ بالله چونکې دا خو دا مطلب نه و د ارادې نه وه خو چونکې هغه په خپل ځان باندې نه پوهېدو نو دغه الفاظ دغه د خولې نه ووتل نو الله تعالی دا آیتونه نازل کړل چې تاسو په حالت د نشه کې یا په حالت د جنابت کې مونځ ته مه نږدې کېږئ تر څو چې تاسو په خپل ذهن باندې پوه شوي نه یئ په خپل ځان باندې پوه شوي نه یئ تر هغې پورې تاسو مونځ ته مه نږدې کېږئ نو دین معلومه شوه چې کوم سړی په داسې حالت کې وي چې هغه مازه کار نه کوي یا په نشه کې وي دی به بلکل مونځ ته نه نږدې کېږي یا ایها الذین آمنو ای هغه کسانو تاسو ایمان راوړی دی یعنې ای مؤمنانو لا تقربوا الصلاة تاسو مو نږدې کېږئ مونځ ته وانتم او حال دا چې تاسو سکارا په نشه کې یئ دا حکم دا وخت چې کوم وخت کې شراب حلالو حرام نو اوس چونکې حرام شوي دي د دې وجې نه شراب څښل دا ناروا دي ناجایز دي حرام دي حتی تر دې پورې تعلمو چې تاسو پوه شئ ما په هغه څه باندې تقولون چې تاسو یې وایئ ولا جنوبا او نه په حالت د جنابت کې الا مگر عابري چې تېرېدونکی وي سبیل د لارې یعنې یو سړی مسافر دی د هغې وروستو حکم را روان دی په حالت د سفر کې وي او هغه سره اوبه نه وي یوه سره اوبه شتې خو ډېرې لږې دي که چېرې دی هغه اوبو باندې اودس کوي یا پرې غسل کوي نو بیا دی تږی کېږي او تنده نه بیا مړېږي د دې وجې نه بیا که چېرې دی تیمم ووهي نو خیر دی او په د اوبو باندې اودس ونه کړي حتی تر دې پورې ته تصلو چې تاسو غسل وکړئ یعنې یو سړی په حالت د جنابت کې دی دی به تر هغې پورې مونځ ته نه نږدې کېږي تر څو چې غسل نه یې کړی وان کنتم او که چېرې تاسو مرضا مریضان او علی سفر یا په حالت د سفر کې یئ یو سړی ناجوړه دی دله اوبو استعمالول ښه نه دي نو دله شریعت اجازت ورکړی دی چې دی تیمم ووهي تیمم طریقه وروستو را روانه ده او علی سفر یا په سفر باندې یئ لکه څنګه چې مخکې تېر شو یو سړی په حالت د سفر کې دی بو سره نشته یا سره شته خو لږې دي چې د څښلو کېږي د اودس او د غسل نه کېږي بیا د هم دی تیمم ووهي او جاء احد یا راشي یو تن منکم ستاسو نه من الغائط د تکازي نه واړه بولو کې یا لوی بولو کې او د سره اوبه نشته د ده هم تیمم ووهي او لامستم النساء یا تاسو جماع وکړئ د بیبیانو سره
او د باندې غسل فرض شي او بیا اوبه نه وي بیا هم دې تیمم ویلی شي. فلم تجدو پس تاسو نه مومئ ماء اوبه فتیممو پس تاسو قصد کوئ اراده کوئ صعیدا د ځمکې د مخ طیبا پاکه یعنی تاسو خاوره پاکه باندې بیا تیمم کوئ. تیمم طریقه دا ده چې یو پیر لاس دوه لاسونه ځمکه باندې ووهلی شي او بیا هغه لاسونه مخ باندې راکاږلی شي ټول مخ باندې او بیا دوباره ځمکه باندې دوه لاسونه ووهلی شي نو په ګس لاس باندې سم لاس مسحه کي او په سم لاس باندې بیا ګس لاس مسحه کي ټول در څنګلو پورې. دا تیمم طریقه ده. فامسحو پس تاسو مسحه وکئ بوجوهکم په خپلو مخونو باندې وایدیکم او په خپلو لاسونو باندې. نو په تیمم کې دوه ضربه شو. یو پیره چې کله لاس ووهي په ځمکه باندې نو مخ باندې مې راکاږي او چې بیا دویمه پیره په ځمکه باندې ووهي نو سم لاس او بیا ګس لاس. ان الله بشک الله کان دی عفوا عفو کوونکی غفورا بخونکی دی. الم تر الى الذین ایتانی دی کتلی کسانو ته اوتو چې ورکړی شوی د ورته نصیبا یو حصه من الکتاب د کتاب نه. ان یهودو ته وګوره دوی ته الله تعالی کتاب ورکړی دی خو دوی په ټول کتاب باندې عمل نه کوي. څه باندې عمل کوي په څه باندې نه کوي. یشترون الضلالة دی اخلی گمراهی ويريدون او دی اراده لري ان تضلوا چې تاسو روکه کوي السبیل نیغه لاره. یعنې دی گمراهی اخلي مطلب دا چې دی په دې پیغمبر باندې ایمان نه راوړي او خلکو ته د دې پیغمبر هغه صحیح صفات نه بیانوي. دا دی هغه گمراهي ده. والله الله تعالی اعلم ښه عالم دی باعدائکم ستاسو په دشمنانو باندې. وکفا بالله او کافي دی الله ولیا دوست. وکفا بالله او کافي دی الله نصیرا مددگار. من الذین دا کسانو نه هادو چې یهودیان دي یحرفون الکلمه تحریف کوي په کلمو کې اړوي بدلوي کلمې عن مواضعه د خپلو ځایونو نه. یعنی دی په کلمو کې داسې تحریف کوي چې د هغې دوه معناګانې جوړېږي او دې ته هغه معنا اخلي چې کومه معنا خرابه وي او چې کومه معنا سمه وي هغه دې مطلوب او محرز نه وي. نو دی هغه کلمې استعمالوي چې کومې کلمې دوه معناګانې والې دي او سمه کلمه اسانه کلمه ساده کلمه نه استعمالوي. ویقولون او دی وایي سمعنا موږ واورېده ویناستا ای نبی علیہ السلام. دی به چې کله نبي اسلام په مجلس کې ناست نو دی به وي موږ واورېده ویناستا. وعصینا موږ نافرماني وکړه. په زړه کې مې دا خبره کوله چې موږ نافرماني وکړه یا پټ په مازه باندې دا خبره کوله وعصینا چې موږ نافرماني وکړه. دا دی خباثت و د دې د زړه اخر و. واسمع او تو واوره غیر مسمعین چې نه اورولی شوي دا خبر به هم کوله. واسمع غیر مسمعین واوره چې نه اورولی شوي. دې دوه معناګانې دي. یو معنی دا ده چې ته واوره نه اورولی شوي مطلب چې تا د الله هر قسمه بدو خبرونه وساتي او تا د الله بدې خبرې او هر قسمه د نقصان خبرونه بچ وساتي. یو دا معنی ده. او بله معنی دا ده غیر مسمعین چې نه اورولو شوي ان تکونه شي نعوذ بالله. نو دی په خپل زړه کې دا معنا اغسته. وراغنا او دی بله وینا دا کوي وراغنا او راغنا وي. راغنا څنګه وي لین اړوي په داسې حال کې چې اړوي را اړوي بألسنتهم جمع خپلې. ان دا راغنا دي داسې وي چې دې معنا غلطیږي. د راغنا مطلب دی زمونږ رعایت وساته زمونږ رعایت وساته خو دی به وي راغینا د عین سره به یا دلته کې جوړه کړه چې د هغې مطلب و شپونکی څوک چې ګړې وځي سره دی مطلب به دا و چې ته زمونږه شپونکی نعوذ بالله. نو دا راغینا به اوږد کو راغینا به کو. وطعنا او دی نقصان لټوي فی الدین په دین کې عیب لټوي په دین کې طعن لټوي په دین کې. دا داسې ظالمان خلک دي. الله تعالی فرمایي که چېرې دوی د دې ټکو په ځای باندې دا ټکي استعمالولي که چېرې دوی وعصینا په ځای باندې طعنا ویلې وي او واسمع غیر مسمعین په ځای باندې صرف واسمع ویلې وي او د راغنا په ځای باندې وانظرنا ویلې وي دا به دې دپاره ډېره بهتره وه. ولو او که چېرې انهم بشکه دوی قالو ویلې وي سمعنا موږ واورېده ویناسته واطعنا او موږ تابعداري وکړه
واسمع او تواورا وانظرنا او اورا منتا لکان خیر لهم دا به ډیر بهتر و دی دپاره واقوم او ډیر مناسبه به وه ډیره برابره به وه ولیکن لعنهم الله لعنت کړی الله تعالی په دوی باندې بکفرهم په سبب د کفر د دوی فلا یؤمنون پس دوی ایمان نه راړي الا مگر قلیلا لغونتا لغونتا کسان چې ایمان نه راوړو او باقي ټول یهودیان په خپل کفر باندې برقرار پاتې شو یا ایها الذین ای کسانو اوتوا الکتاب چې ورکړی شوی دی ورته کتاب یعنې تورات آمنو ایمان راوړئ بما پاک قرآن باندې نزلنا چې نازل کړی دی مونږه مصدقا تصدیق کوونکی دی لما د هغه کتاب ما کوم تاسو سره دی یعنې تورات من قبل مخکې ان د دې خبرې نه نطمسه چې مونږه محو کړو مونږه هموار کړو وجوها ډېر مخونه فنردها پس وګرځو دغه مخونو لره على ادبارها په شاګانو د دښ کې یعنی منګ ستاسو مخونه هوار کو هموار کو او دغه مخونه شاته بوزو او دغه سډل مخې ته راولو بیا به ستاسو ډېر بدحال وي د دې نه مخکې تاسو مؤمنان شي سم سړي شي او نلعنهم او یا موږ لعنت ووایو کما لکه څنګه چې لعنا موږ لعنت کړو اصحاب السبت په صاحبانو دو خالي د رزقي یعنی د داود علیه السلام چې کوم قوم او هغې د داود علیه السلام خبر نه ومنلې بیا الله تعالی د هغې نه شادوګان او خنزیران جوړ کړو والله فرمایي تاسو نه هم هغه شان جوړول څه ګران کار نه دی وکان امر الله او دا معامله د الله یا دی کار د الله حکم د الله مفعوله کړی شوی ان دا داسې دی چې دا شوی وي چې الله څنګه حکم وکړي بیا په هغې کې څه ګڼونه نه لګي ان الله بشک الله لا یغفر بخنه نه کوي ان یشرک به چې شریک جوړ کړی شي د ده سره الله تعالی مشرک سړي ته بلکل بخنه نه کوي ویغفر او بخنه کوي ما دغه ګناهونو دون ذلک چې کم دي د دې شرک نه لمن دپاره دغه چا یشاء چې خوښ یې وشي یعنې شرک نه چې کم ګناهونه دي کم ښکته ګناهونه دي که الله وغواړي ټول معاف کولی شي او که نه غواړي چاته نه معاف کوي الله نه څوک تپوس نشي کولی خو الله فرمایي شرک نه معاف کومه شرک بلکل نه معاف کومه ومن یشرک او چا چې شریک جوړ کړو بالله د الله سره فقد افترا په تحقیق سره جوړه کړه اسما ګناه عظیما لویه الم تره آیا تا نه دي کتلي الی الذین کسانو ته یزکون چې پاکوي انفسهم خپل ځانونه یعنې یهودیان ځان پاکوي چې موږ پاکان یو او موږ تورات منو موسی علیه السلام منو الله تعالی فرمایي بل الله بلکې الله تعالی یزکي پاکوي منا څوک یشاء چې خوښ یې وشي ولا یظلمون او ظلم به نشي کولی په دوی باندې فتیله دا هغه نری تار دی کوم چې د کجورو د هډوکي په منځ کې که تاسو خیال کړی وي په هغې کې یو تار وي دغه تار ته فتیله ویلی شي الله تعالی فرمایي چې دغه تار عمره ظلم هم الله تعالی په چا باندې نه کوي چې څوک څه کوي هغه ته به د هغې بدله میلاویږي ولا یظلمون او ظلم به نشي کولی په دې باندې فتیله د تار برابر هم انظر وګوره کیف یفترون څرنګه دي جوړی علی الله په الله باندې الکذب دروغ وکفا به او کافی دي دا دروغ اسما گناه مبینا ظاهره اندی د هلاکت دپاره دا دروغ هم کافی دي چې ظاهر او دا شان ښکاره دروغ وایي په الله تعالی باندې الم ترى آیا ته نه دي کتلي الی الذین کسانو ته اوتو چې ورکړی شوي د وته نصیبا یو حصه من الکتاب د کتاب نه د تورات نه دلته د یهود یو بل خباثت ذکر کیږي یهودیان د نبی علیه السلام سره د مسلمانانو سره د صحابو سره د حسد او بغض کې دومره حد ته تېروتي وو دومره حد ته ورسېدلي وو چې دوی به کافرانو ته بیا صحیح وي او مسلمانانو ته بیا غلط وي کافرانو ته بیا وي ستاسو دا خدایان دا بوتان او تاسو په حقه یئ او دا مؤمنان مسلمانان صحابه دی ګمراه دي نو الله تعالی فرمایي وګوره د یهودیانو ته دومره حسد دومره بغض دومره کینه چې دوی هغه حقه لاره هغه هم پرېښوده او صحیح وینا نه کوي
یؤمنون دی ایمان راوړي بالجبت په بت باندې، والطاغوت او په شیطان باندې، په بت او په شیطان باندې ایمان راوړي. ویقولون او دی وایي للذین کسانو ته کفرو چې کافران دي، هؤلاء اهدا، هؤلاء چې دا کافران، اهدا ډېر په هدایت دي، ډېر په سمه لار دي، من الذین دا کسانو نه آمنو چې ایمان راوړی دی، سبیلا په اعتبار د لارې سره، یعنی مؤمنان په دې لار نه دي او تاسو په دې لار یې. دا به د یهودیانو د کافرانو ته وي. اولئک الذین، دا یهودیان هغه کسان دي، لعنهم الله چې لعنت کړلی په دوی باندې الله. ومن یلعن الله، او هغه څوک چې لعنت پرې وکړي الله، فلن تجد له، ته به هرګز نه مومې هغه لره نصیرا مددګار، نصیرا مددګار. ام لهم نصیب، آیا دوی لره حصه ده من الملک د بادشاهت نه؟ الله تعالی فرمایي آیا دوی سره بادشاهت دی ولې چې دومره بخل او حسد او کینه ساتي؟ حالانکه بادشاه باندې هم دا فرض وي چې د خپلو عوامو د خپلو ماتحتو خیال ساتي، خو که چېرې دوی سره بادشاهت هم وي بیا به هم دې خلکو له د ذرې برابر یو څیز نه وي ورکړی. ام لهم نصیب، آیا دوی لره حصه ده من الملک د بادشاهت نه؟ نو که چېرې وي فاذا پس په دغه وخت کې لا یؤتون الناس، دی به نه یې ورکړی خلکو ته نقیرا د ذرې برابر. نقیرا دا هغه داغ دی، کوم داغ چې د کجورې د هډوکي، که تاسو یې خیال کړی وي کجورې هډوکي باندې په مس کې یو ټاکې وي، دغه ټاکې ته وایي نقیرا. ام یحسدون الناس، آیا دی حسد کې د خلکو سره علی ما په هغه څه باندې آتاهم الله چې الله ورکړی دی ته من فضل د خپل فضل نه، یعنی که چېرې دی صحابو ته فتح نصیب شي یا نبی علیه السلام ته الله تعالی پیغمبري ورکړې ده، دی په دې باندې ولې حسد کوي؟ دې ته د حسد حق نه دی حاصل، ځکه تعالی فرمایي که چېرې دی د حسد په پیغمبر اسلام سره دې وجې نه کوي چې حق زمونږ و پیغمبري مونږ کې پکار وه، نو ولې دا پیغمبر علیه السلام ولې د ابراهیم علیه السلام اولاد کې نه دی؟ ولې نه دی؟ خو چونکې د اسماعیل علیه السلام ته اولاد نه دی، دې وجې نه دا یهودیان حسد کوي دې سره. د دې دا خیالو چې آخري پیغمبر به هم بني اسرائیلو کې راځي، پیغمبري زمونږ حق دی، چونکې داسې ونه شوه نو بغض او حسد د وجې نه دې د پیغمبر نه دې د قرآن نه انکار یې وکړو. فقد په تحقیق سره، فقد پس په تحقیق سره آتینا موږ ورکړی آل ابراهیم، آل د ابراهیم علیه السلام ته الکتاب کتاب، والحکمت او حکمت، وآتیناهم او موږ ورکړو دوی ته ملکا عظیما بادشاهت لوی. فمنهم پس باز د دوی نه من هغه څوک دي آمن چې ایمان یې راوړو به په دې پیغمبر علیه السلام باندې، یعنې یهودو کې بعضې داسې دي چې هغوی ایمان راوړو. ومنهم او باز د دوی نه من هغه څوک دي صده چې اعراض یې وکړو، مخ یې واړو عنه د دې نبي علیه السلام نه، ایمان یې پرې رانه وړو. وکفا بجهنم او کافي د جهنم سعیرا لمبې وهونکې، یعنی دوی د جهنم د اور په لمبو کې سوځي. ان الذین بشکا کسان کفروا چې کافران دي، کفر کوي انکار کوي بآیاتنا زمونږ د آیاتونو نه، سوف زردا نصلیهم موږ به داخل کو دوی لره نارن اور ته، کلما هر وارې نضجت چې پاخه شي، نضجت چې پاخه شي یعنې وسوځي، جلودهم سرمنې د دوی، بدلناهم موږ به بدل کو دوی لره جلودن سرمنې غیرها علاوه د دغې سرمنو نه چې کومې سرمنې وسوځي په ځای به الله نورو سرمنې دوی باندې را پیدا کړي و بچې وي او بیا به ورته عذاب ورکولی شي، دې دپاره چې دوی ته نوی نوی عذاب میلاویږي. لیذوقوا العذاب، دې دپاره چې وڅکي دوی عذاب لره. ان الله بشکه الله کان دی عزیزا عالم حکیما حکمت والا دی. والذین واکسان آمنوا چې ایمان راوړی دی، وعملوا الصالحات او نیک عملونه کوي، سندخلهم زر د چې موږ به داخل کو دوی لره جنات
داسې باغونو ته، داسې جنتونو ته، تجري چې بهیږي به من تحتها لاندې د هغې نه، یعنې لاندې د ماڼو او د محلاتو د هغې نه الانهار نهرونه 4 قسمه، خالدین همیشه به وي فیها په دې جنتونو کې ابدا همیشه، لهم دوی لره فیها په دې جنتونو کې ازواج بیبیانې دي مطهره پاکې کړې شوي، یا د دنیا بیبیانې ته مراد دي چې د هر قسمه ګندګونه بیمارونه به الله پاکې کړي وي د حیض او د نفاس نه، او دارنګې باطني چې کومې بیمارۍ دي بغض حسد د کینه دا نه الله پاکې کړي وي، یا تنحري مراد دي چې د هر قسمه ګندګونه علیشون نه پاکې دي، وندخلهم او موږ به داخل کو دوی لره ظلا داسې سورو ته ظلیلا چې ګورو دي ګڼ دي، داسې سوري دي د هغې د اونو چې ډېر زیات ګورو دي ګڼ دي چې هغه په سلونو کاله مزل په هغې باندې د لاندې کې هغه سورې ختمېږي نه. ان الله بشک الله یامرکم حکم کې تاسو ته ان تودوا الامانات تاسو اسپارئ امانتونه الى اهلها اهل د امانتونو ته، یعنی تاسو سره څوک امانت کېږدي هغه امانت هغه له هم هغه شانتې پوره ورکه، هغې کې کمې کوتاهي مه کوه، چونکې یهودیان هغوی به په امانتونو کې خیانت کوو او هغوی به په فیصلو کې رشوت اغوستو، نو الله تعالی دلته په تفصیل سره حکم کوي، په سختۍ سره حکم کوي چې ور ای مؤمنانو تاسو چرته د یهودیانو په شانتې د هغې لارې اختیار نه کوي، یعنی تاسو امانتونه خپل اهل ته ورکوئ، و اذا حکمتم او چې کله تاسو فیصله کوئ بین الناس په منځ د خلکو کې ان تحکمو نو تاسو فیصله کوئ بالعدل په انصاف سره، انصاف نه کار اخلئ. ان الله بشک الله نعم ما یعظکم خدای نصیحت کول به په دې سره یعنی الله تعالی چې تاسو ته نصیحت کوي په دې عدل انصاف سره یا د امانتونو په ورکولو سره، نو دا نصیحت ډېر ښایسته نصیحت دی. ان الله بشک الله کان دی سمیعا اورېدونکی بصیرا لیدونکی دی. یا ایها الذین آمنو ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی اطیعوا الله تابعداري کوئ د الله، واطیعوا الرسول او تابعداري کوئ د رسول علیه السلام د دې پیغمبر علیه السلام، و اولی الامر او د خاوندانو دو امر، یعنی چې څوک تاسو باندې حاکمان دي، څوک تاسو باندې مشران دي منکم ستاسو نه، نو تاسو د هغوی تابعداري کوئ تر څو چې تاسو ته هغوی د الله او د الله د رسول د حکم مطابق حکم درکوي، تر هغې پورې تاسو باندې د هغوی هغه خبره منل تاسو باندې لازم دي، چې کله هغه د الله او د الله د رسول نه فرماني شروع کړي او د هغوی د حکم خلاف حکم درکوي، بیا د اولو الامر یعنې مشرانو یا د حاکمانو خبره منل تاسو باندې لازم نه دي. فإن تنازعتم پس که چېرې تاسو اختلاف وکړو یا تاسو جګړه وکړه فی شیء په یو څیز کې په یو کار کې فردوه بس وګرځوئ هغې کار لره، لوټاو کړئ هغې کار لره الی الله الله طرف ته، والرسول او رسول طرف ته، یا مشرانو ته حاکمانو ته یې وړئ چې ستاسو فیصله وکړي د قرآن او د حدیث مطابق. ان کنتم که چېرې تاسو تؤمنون چې ایمان راوړئ بالله په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې، دې نه معلومه شوه چې موږ تاسو له خپلې معاملې د قرآن او د حدیث مطابق حل کول پکار دي. که چېرې یو سړی چا سره معاملې راشي او دې هغه ته وایي چې راځه د الله او د الله رسول د حکم مطابق دا فیصله کوو، او دا بل سړی ورته وایي چې زه نه پېژنم قرآن حدیث نه پېژنم، دې سره سړی کافر کېږي. د دې وجه نه ډېر احتیاط کول، خپلې معاملې خپلې فیصلې د الله د الله د رسول د حکم مطابق کول. ذالک خیر دا فیصله، ذالک د قرآن او د حدیث مطابق فیصله کول خیر ډېر بهتر دی، ډېر غوره دی، و احسن او ډېر ښه دی تأویله په اعتبار د انجام سره. وګوره ستاسو به دغه فیصلې انجام خیر وي، ځکه چې کومه فیصله د الله او د الله د رسول د حکم مطابق وشي هغې کې خیر وي.